السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زیما القاری دوست محمد د یوټیوب چینل نه بیا تاسو ته مخاطب یم. نن یو ډیره حسینه قصه د حضرت یعقوب علیه السلام ذکر کیږي. یعقوب علیه السلام څوک و؟ یعقوب علیه السلام د حضرت یوسف علیه السلام والد محترم او یعقوب علیه السلام د چا بچیو؟ د حضرت اسحاق علیه السلام بچیو. یعقوب علیه السلام د نیکه څه نوم و؟ حضرت ابراهیم علیه السلام. او یعقوب علیه السلام ته اصل کې په عبرانی جمع کې څه ویلی کېږي؟ رائل. یعنی په عبرانی جمع کې حضرت یعقوب علیه السلام ته اسرائیل ویلی شي. اسرائیل څه ته وایي؟ اسرا، بنده ته وایي. ایل الله ته وایي په عبرانی جمع کې، یعنی بنده د الله. دا د پیغمبري په بني اسرائیلو باندې وه. یعقوب علیه السلام یوه بیبي چې کومه کړې ده مشرۍ بیبي، نو د هغې نوم دی لیا. لیا بیبي د الله پاک 10 بچي ورکړي او بیا راحله بیبي له الله پاک 2 بچي ورکړي. یعقوب علیه السلام ټول 12 زامن، خو دا 2 زامن د کشرې بیبي نه دي او 10 زامن د مشرۍ بیبي نه دي. یوسف علیه السلام د راحلې بیبي بچی دی او ورسره بنیامین دا د یوسف علیه السلام خپل رور دی. نو لینا الله پاک 10 بچي او دا راحلینا الله پاک 2 بچی چې یو حضرت یوسف علیه السلام جلیل القدر پیغمبر، حسینانو کې حسین، 9 حیث حسن الله پاک حضرت یوسف علیه السلام ته ورکړیو. خدا یاد ساتئ، یو صاحب دی کې ډېره ښکلې خبره کوي د یوسف علیه السلام په هکله. وی حسن یوسف دم عیسی ید بیداری، آنچی خوبان دارن تو تنها داری. یوسف علیه السلام خو الله وله حسن ورکړی دی، خو که تمام حسینان را جمع شي دا قید و جهان حسن ته نه رسي. نو د یوسف علیه السلام حسن ډېر زیات و او د یوسف علیه السلام واقعه به انشاءالله دې پسې را روانه ده. نو یعقوب علیه السلام چې کم وخت کې هجرت کوي د ماما کره، نو ماما کره دیره کېږي، نو ماما ورته یو خبره کوي. ماماګان ډېر خواږه وي، ښه دا یاد ساتئ. ماما وایي دا مې ماما دی. ماما لفظ خوږ دی، اما او ماما یعنی 2 ځل پکې ما راځي. نو حضرت یعقوب علیه السلام تربیت 10 کاله د خپل ماما سره تیر که، خدمت یې وله وکړو، خوشحاله و تېنه ماما. نو رب العالمین کارونو ته ګوره چې حضرت یعقوب علیه السلام ته خپله لور په نکاح کړه او ورته وی فرمایل چې ای بچوړیا که چېرې تا ما سره نور وخت هم تیر که، دا څنګه چې دې ما سره تیر که، نو 2مه لور کشره لور هغه به هم دله په نکاح کې درکم. خو دغه زمانه کې د 2 خویندو سره نکاح کول جایز و. زمونږ او ستاسو په مسلک کې د عقاید و جهاد په امت کې د 2 خویندو سره نکاح جایز نه ده. ها اله جایز شي چې دغه یو ښځه بیبي وفات شي او بیا د هغې یعنی وخت پوره شي بلې سره نکاح کولی شي، خو چې وفات نه شوی نو د خینې سره نکاح زمونږ په مسلک کې جایز نه ده. یعقوب علیه السلام چې دا د ابراهیم علیه السلام نوسه مبارک دی. ګوره دیم پیغمبر، بچیم پیغمبر، والد محترم پیغمبر، نیکه دادا اغم پیغمبر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل الکریم بن کریم بن کریم بن یوسف او بن یعقوب علیه السلام. یعنی داسې پیغمبر چې د هغه پلار والد محترم اغم پیغمبر، داغه دادا پیغمبر، داغه خپل بچه حضرت یوسف علیه السلام دام پیغمبر.
نو دا یعقوب علیه السلام د ماما کره دیره دی بیا هجرت کوي د حضرت ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې چې کوم ځای دی هغه ځای ته هجرت وکړو یعقوب علیه السلام وخت هلته کې تیر کړه وخت تېرېده رب العالمین بچي ورله لوی کړه ابراهیم علیه السلام دعاګانې ورسره وي د اسحاق علیه السلام دعاګانې ورسره وي د خپلو مشرانو نه دعاګانې والی چې رنګ شي څنګه چې یعقوب علیه السلام پیغمبر دی او د هغې باوجود دعاګانې د خپلو مشرانو نه غواړي نو دا د یعقوب علیه السلام واقعه پسې پیوست د یوسف علیه السلام واقعه به ذکر کیږي خو د یوسف علیه السلام واقعه په قرآن کې په صورت یوسف کې پاره نمبر 12 کې پوره واقعه ذکر شوی ده انشاءالله قاری دوست محمد به همدا واقعه ستاسو مخې ته انشاءالله سبا نه کیږدي او تاسو به واورئ او په دې کې چې په یوسف علیه السلام څه تیر شوي دي هغه واقعات ستاسو مخې ته ډېر زر روان دي زما القاری دوست محمد چینل دا سبسکرایب هم کوي شیر هم کوي زه تاسو نه ډېر راضي ما الله دې تاسو ټولو نه رضا شي او موږ ټولو نه دې الله پاک رضا شي والسلام